نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة ونبي دري آياتا نن ترجمة شروع کو مختصر تشریح ان شاء الله العزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله چې رحمان دی بے حدا مهربان دی او رحیم دی ډیر رحم کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې. الف لام میم دا حروف مقطعات دي په معنا دي حروف الله پاک خپيږي. بعض مفسرین او محدثین لیکي چې دا د سورت نوم دی. بعض محدثین و مفسرین لیکي چې دا د الله نومونه دي، خو جمهور علما جمهور مفسرین نو قول دا دی چې دا د الله اسرار دي، رموز دي، دا د پردې خبرې دي او د دې په معنا باندې الله پاک خپويږي. کېدای شي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مبارک ته دې راز ورکړی وي، خو هغې ته ویلي چې دا د راز ځان سره راز وساته. نو نبی علیه السلام مبارک د دې باره کې هېڅ قسمه تعلیم او تفسیر د دې نه دی کړی. دی همدغسې بیان کړي دي او همدغسې لوستلي دي. او دا قول د جمهور علماء او د جمهور صحابه که قول دی، دا د قرطبي قول هم دی او ابن کثیر هم دا په دې باندې عمل کړی دی. او ورسره چې کوم دی نه د څلور واړه خلفای راشدین او د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هم دا قول دی. هغې هم دا فرمایي چې دا دې باندې به څنګه دی په دغسې پې زموږ ایمان دی، دا د الله کلام دی، دا د الله رموز دي او د راز خبرې دي. په دې باندې په دې حروف مقطعاتو باندې الله پاک خپويږي او د دې په معنا په جستجو کې پرېوتل نه دي پکار. ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا کتاب چې دی په دې کې هیڅ شک نشته. دا کتاب مراد قرآن عظیم دی. په دې قرآن عظیم کې هیڅ شک نشته. دا بې شکه بې شبې کتاب دی. دا د الله کتاب دی، دې کې هیڅ قسمه شک نشته. شک دوه قسمه، یو په کتاب کې په موضوع کې شک وي چې باید کې څه غلطۍ وي، په قرآن کې شته دی نه. او دویم شک دا چې سړي په دماغو کې نو سړي دماغو شک چې راشي، هغه شک د قرآن شک نشو، هغې محل د قرآن نشو. نو د هغې دغه شک چې کله د سړي په مزغو کې وي، نو هغې د پروې وړاندې خدای پاک فرمایلی نورستو کتابو آیاتونو کې راغلي دي ان کنتم فی ریب مما نزلنا، که تاسو په شک کې پاک چې ما کوم نازل کړي دي فاتو بسورة من مثلې، دغسې یو صورت راوړی که نه. نو دلته چې الله وایي د قرآن کې شک نشته دی، که شک ستا په مضمون کې وي نو بیا د دې په شان صورت پیش کا، مثال پیش کا. نو دا بې شکه کتاب دی قرآن عظیم، دې کې هېڅ شک نشته دی. او دا هدن للمتقین، دا هدایت دی د پاره د هغه چا چې هغه متقیان دي، چې هغه د خدای نه یریږي. دا جواب دی د هغې سورة فاتحه کې الله پاک نه موږ غوښتي چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای موږ ته لاره رانیغوښې. نه الله وایي هدایت دا کتاب دی او دا کتاب هدایت ته ټولو عالمو دپاره دی، خو د متقیانو ذکر خاص دلته دی. ولې مخصوص د هغې دپاره هدایت دا چې داسې هدایت هغې ته ملاویږي د دې قرآن نه چې هغې ته په نجات د آخرت د نجات ملاویږي، په آخرت کې د هغې ته نجات ملاویږي د دې هدایت په برکت باندې. اوس د خدای نه کم خلک یېرېږي، د هغې تعریف هم الله کوي. هغه تعریف د هغې صفت پسې دو آیاتونو کې دی. الذین، دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې د ایمان وړي په غیب باندې. ایمان د چا په بل په یو کس باندې داسې اعتماد کول چې هغه ته څه ووایي او ته وایې دا دې ټیک وایي، دا ایمان دی. یقین کول د چا په خبره باندې، که ستا په خپلو سترګو نه وي لیدلې، مشاهده دې نه شوې، که مشاهده دې وشي هغه تصدیق دی، چې مشاهده دې نه شوې او ته د هغه خبرې ته وایې دا ټیک وایې، دا ایمان دی په عرف عام کې. او د پیغمبر په وینا باندې یقین لرل، دا په اصطلاحي شرعي کې دې ته ایمان ویلی شي، شرعي اصطلاح کې ته ایمان ویلی شي چې نبی علیه السلام بارک چې الله یو دی، الله موجود دی، موږ الله موجود دی. پیغمبر علیه السلام بارک فرمایي چې آخرت شته دی، موږ آخرت شته دی. پیغمبر اسلام فرمایي د قبر عذاب شته، موږ قبر شته، عذاب هم شته، عالم آخرت شته دی، عالم برزخ شته دی، فرشتې شته دی، روز د آخرت شته دی، حساب کتاب شته دی، تله د میزان شته دی. د ټولو باندې زموږ ایمان دی. نبی علیہ السلام بارک ویلی دي موږ په ایمان وړی دي، دا ایمان بالغیب دی. نو متقیان به ایمان وړي په غیب سره.
او دویم صفت په دی ويقيمون الصلاة او مونځ به قایموي، مونځ کوي به نه، مونځ به قایموي. قایمول دې ته وایي چې په پوره اهتمام به د مانځه کوي، د مانځه فکر به کوي، د مانځه د ټیم د داخلېدو نه مخکې به ځان تیاروي. یو مونځ چې وکړي ورپسې به د دویم مانځه سوچ به کوي، د هغې فکر به کوي، هغې ته به انتظار کوي. دا د مانځه اهتمام دی او دا د مانځه قیام دی. او بیا چې مانځه کې کوم الله سره موږ وعده وکړو ایاک نعبد و ایاک نستعین، په هغې باندې بیا په وروستو زندګۍ کې په هغې باندې عمل کول دي، دا د مانځه قیام دی. او مما رزقناهم ينفقون، او هغه چې موږ وله کوم رزق ورکړی د الله وی دي ته هغې نه خرچ کوي. په څنګه خرچ کوي؟ د الله په لار کې خرچ کوي. د دریم صفت شو. ومما رزقناهم کې دا اشاره وکړله چې ګوره دا کوم چې ته د الله په لار کې د خپل مال نه خرچ کړې، دا مال هم ستا نه دی، تا سره عبارت دی، دا خو د الله درکړی دی. نو الله وایي ما چې کوم مال درکړی تاله، نو د هغې مال نه ته زما په لار کې خرچ کې، دا د متقي صفت دی. دوی به زما په لار کې هغه مال خرچ کړي چې کوم ما دوی له رزق ورکړی، ما ورله ورکړی دی. نو دا په الله سره احسان نه دی، بلکې الله په تا احسان دی چې 40 روپۍ درکړلې او ته بیا 1 روپۍ د الله په لار کې خرچ کړې، 40 روپۍ د زکات. نو دې نه د هغه فرضي نفقه هم ده، فرضي د الله په لار کې خرچ کول هم دي، او نفلي صدقات هم دي. نو د متقیانو دا شان وي چې دوی به ایمان په غیب باندې راوړي، دوی به مونځ کوي، قایموي به، او دوی به د الله په لار کې مال بې درېغه خرچ کوي، ام فرضي ام نفلي. یو ځل ورته بیا غوږ کېدم ترجمه کوم. الف لام میم په معنا دی حروف الله پاک خپېږي. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب چې دی نشته شک په دې کې. هدن للمتقین، دا هدایت دی پاره د متقیانو. الذین، دا متقیان کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان وړي په غیب سره، ويقيمون الصلاة او قائمي مانځه لره، او مما رزقناهم ينفقون، او چې موږ دې له کوم رزق ورکړی دی د هغې نه دوی د الله په لار کې خرچ کوي. وما علينا الا البلاغ.